دا حقیقت دی چې پی ټی آی د غرض د مقصد دپاره چا راوستې وه، چا د ځمکې نه اسمان ته رسولې وه، او هغه خلک یې اوس د اسمان نه ځمکې ته راکوزوي. تاسو ټول به وینئ په راروان الیکشن کې به د دې حشر تاسو وینئ. تاسو وایي جایدادونه خرڅ کړل، دغه خلکو چې دی په امریکا او نیویارک او استرالیا کې چې دی محلونه واخیستل، نو تاسو پکې طریقه در نه ورتله که نه په دغه کار نه وئ پوه، تاسو ولې جایداد خرڅ کړو؟ دا خلک ولې مالدار دي؟ که ته سوچ وکړې ټارګټ کیلینګ ډېر زیات شوی دی، او په سوات کې مسلسل یو څو ورځې مخکې هسپتال مخې ته یو په رحیم آباد نه دې خوا ته هغه 3 کسان په موټر کې ویشتی شو، نو تپوس نشته دی. ستا لیډر دی او سیاسي لیډر دی، هغه په جیل کې پروت دی، نو هغه هم بازار کوي که نه. دلا چې کله په مردان کې جلسه کوي، کله په پېښور کې کوي، کله په صوابۍ کې کوي، نو آیا د عمران خان په دې صوبه کې خو نشته؟ که عمران خان د جیل نه راوځي او د خپلې پارټۍ مشري کوي، نو دا کوم لیډرشپ چې نن موجود دی، نو آیا د دې به بیا دا هلې ځلې او دا مراعات شي؟ مدین شاهد علي چې کوم چیرمن دی د پی ټی آی، هغه خپله وي چیف منسټر زموږ سره ملاقات نه کوي، چیف منسټر زموږ خبره نه مني، چیف منسټر موږ له فنډ نه راکوي، نو چې خپل ممبران او خپل ورکران ترې خفه دي او هغو ترې ګیلې کوي. خو دا د ریاست خبره ده، او په دې موږ له فخر پکار ده چې نن پاکستان په یو داسې مقام باندې ولاړ دی چې هغه سوپر طاقتونه نن اسلام آباد ته راځي او مذاکرات کوي د پاکستان په دغه باندې کوي، نو دا بالکل د خوشحالۍ خبره ده. موږ په دې باندې فخر کوو. لاول پاکستان له بیا سیاست دی.